زما زوی د کوره وته زما زوی څنګه وته د لارې سر ته ورسېدو ډز نارې شو چې ما ډز نه کټ نه ورتلم منډه کول مې منډه کوم زما زوی په وینو کې پروت او کسان ورسره څوک هم ورسره نو په هغه مړي کې هم دی خپله د مرداري کړې ده چې راغلي دي تالې زما د بکس ماتې کړي ما ته مړی پروت او دوی د بکس نه اسلحه وړې ده زما 2 ګوتمې وې هغې وړې وي مرداباد پولیس مرداباد اپری شو په تاسو شه چې تاسو د دې پولیس هیڅ غم هم نه کوئ چې دې څونه ظلم او زیاتې کوي تاسو ورته څه نه وایئ زما د کور بېزتي وکړه زما بېزتي وکړه زما زوی هم لاړو زما بېزتي مې وشوه ولې وشوه دې میا سعید ته زما دا درخواست دی ډیپټي کمشنر ته زما دا درخواست دی وزیر اعلی ته سهیل افریدي ته زما دا درخواست دی چې په دې باندې ایکشن واخیستلی شي په دې پولیس والا باندې ایکشن واخیستی شي او زما پوره تفتیش د دې وشي که قسم په خدای چې زه تنګه یم او ځان پورې خوشکش تړم په دې تاڼو د لورونو ختم نو تاسو به بیا وګورئ چې دا رښتیا دې زنانه ویلي داسې زه تنګه شوم بس یو ځای مې ولاړو بس زه څه کوم اوس زما پولیس خبره نه اوري زما ولس نه اوري ځان خو څوک هم نه اوري هغه ته څه مشکل چې ځان ویشتو په یو جمعه د هغه کېده نه شو په بله جمعه دې ولګېدو ما نه دا ډیمانډ کړی دی چې داسې کار دی چې پیسې راوړه په تاڼو کوټو کې پیسې لګي داسې نه کېږي رپورټونه 50,000 روپۍ راوړه چې رپورټ دغه کوم ولیکم اوس تاسو د زوی رپورټ شوی دی نه دی کړی رپورټ زما نه خلکو یو بل د مالت خلکو رپورټ لیکلی زما یې نه دی لیکلی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जहां हम पुलिस की अच्छी कारकर्दगी आपके सामने पेश करते हैं तो वहीं पे उनका जो दूसरा चेहरा है वो भी आपके सामने रखते हैं। तफ्तीशी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। एक ख़ातून आई है पेशावर प्रेस क्लब जो कि अपने साथ जो जुल्म हुआ है उनके साथ उसके हवाले से वो यहाँ पर तमाम हक़ाइक़ सामने रखेंगी और कुछ इंकिशाफ़ात भी किए गए हैं उनकी जानिब से कि कुछ दिन कबल जो उनके बेटे की जो ख़ुदकुशी का जो मामला था उन्होंने इंकिशाफ़ किया है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, इसको ख़ुदकुशी का रंग दिया गया है और पुलिस की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है या जो तफ्तीशी निज़ाम है उस पर भी कुछ सवालात उठाए गए हैं और कुछ ऐसे ही पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से मज़ीद भी उन्होंने कुछ बातें सामने रखी हैं। ख़ातून पश्तो में बात करेगी, उसके बाद मैं ख़ुलासा पेश करूँगा और उनसे बात करते हैं और इस वाक़े के हवाले से जानते हैं कि उनके साथ मसला क्या है और पुलिस का इसमें क्या किरदार है। दकम ज़ेई तासो دا څه واقع شوی وه او کله شوی وه او څه مسله پیښه شوې دا 2 میاشتې شوه 3 روانه ده او زما زوی دغسې دې خپلو دشمنانو ویشتې موږ ته خپل دشمن معلومه دی او دا دې پولیس پیسې اخیستې دي که څه چل مخامخ کیمره وه هغه په خلکو کوزه کوي دا کیمره لرې کوي د دې ځای نه او چې زه لاړه شم زما رپورټ نه علي ما ته وایي بس زه سپک نظرې راته کوي وایي زه بس او د زوی مې هېڅ غم هم نه کېږي بس زوی مې لاړو پولیس والا دې له تکړو چې راله زما د کور تعلیم ماتې شو مړی پروت و مړی راله نه راکولو هغه چې چا رپورټ کړی دی هغه یې ویلي چې یاره دې ویلي چې تاسو دغه وکړئ لیکل وکړئ نو مونږ به ځانچه جوړه کړو تاسو به دا مړی یو سکند نه به وړئ نو مړی پروت و په تاڼه کې دوی نه راوړو چې هغوی پردي خلک زما هېڅ هم نو ما پېژنګلي نه دي هغوی رپورټ لیکلی ما ته پته نشته دی زه مور مې ما نه خو تپوس په کار دی که نه چې دا څنګه چلو څنګه نه دا زوی دې څه چل کړی دی د سره وسله نه وه وسله د سره د سره ونه دا پولیس راغلي دي په هغه مړي کې هم دوی خپله مرداري کړې ده چې راغلي دي تالې زما د بکس ماتې کړي ما ته مړی پروت او دوی د بکس نه اسلحه وړې ده زما 2 ګوتمې وې هغې وړي دي په دې کې قسم کو راشه چې وړي دي قدر او دغه دا نور کسان ورسره انچارج او مهارت دا ورسره د قاضي کلي چوکۍ مرداباد پولیس مرداباد اپری شو په تاسو شه چې تاسو د دې پولیس هېڅ غم هم نه کوئ چې دې څونه ظلم او زیاتې کوي تاسو ورته څه نه وایئ بیا له زما د کور بېزتي کوله ولې کوله څه چل دی چې کوله یې زما د کور بېزتي وکړه زما بېزتي وکړه زما زوی هم لاړو زما بېزتي مې وشوه ولې وشوه دا تاسو څه کوئ تاسو خو بیخي ناجیزه کوئ چې تاسو یو ځل تپوس هم د غریب بنده نه کوئ ولې دې میا سعید ته زما دا درخواست دی
डिप्टी कमिश्नर ته زما دا درخواست دی وزیر اعلی ته سهیل افریدي ته زما دا درخواست دی چې په دې باندې ایکشن واخیستل شي په دې پولیس والا باندې ایکشن واخیستل شي او زما پوره تفتیش دې وشي او کله قسم په خدای چې زه تنګ یم او ځان پورې خوشکش تړم په دې تاو د لورونو ختم نو تاسو باندې بیا وګورئ دا رښتیا دي زنانه ویډیو داسې زه تنګ شوم بس یو ځای مې ولاړو بس زه څه کوم اوس زما پولیس خبره نه اوري زما ولس نه اوري په ځان خو څوک هم نه اوري هغه ته څه مشکل چې ځان ویشتو په یو جمعه دغه کېدنه شو په بله جمعه دې ولګېدو چې ولګېدو د سره خو بس پراته دی خو په ځان په څه ویشت یو که نه نو د سره خو ایستم نو او دې پولیس دغه شانتې کار وکړو چې راله زما د کور بېعزتي بیا به زما د کور خلک راتله دواله زما د ده به راګېرونه پیسې به یې ترې اخېستې ولې دا سهیل افریدي کوم ځای دی دا بیا سعید کوم ځای دی ولې څه چل دی د قاضي کلي چوکۍ فقیر آباد تاڼه دا که مرداري پکې شروع ده وا چا سره زه 2-3 ځل تاڼې ته لاړم چې کوم حالتونه یې ورته خلکو سره کول ما نه خپل ځان هېر شو ترورې د ستاسو د زوی څه نامه ده او دا څه تنازع ستاسو چا سره روانه ده او دویم دا دی چې دا څنګه اطلاع میلو شو تاسو ته چې دا څنګه وجلې شوی دی یا مړ دی یا څنګه واقع شوی و داسې اطلاع میلو شو چې زما د کوڅې هغه سر کې پروت و او زه په کور کې ما ډز شو زما زوی د کوره وته زما زوی څنګه وته د لارې سر ته ورسېدو ډز نه شو چې ما ډز کټ نه ورتلم منډه کول مې منډه کوم زما زوی په وینو کې پروت او کسان ورسره څوک هم ورسره نو چې څوک هم ورسره نو ما په خپل سترګو د الله له جواب ورکوم نو بیا څنګه خلکو ته پته لګي چې دا ځان په خپل وشته نو سره وسله و نو ځان په څه وشتو بیا چې پولیس راغلی پولیس له قرآن قسم قدر لور کا قدر نه مې دی او هغه تعالی زما د قسم ماته کړې ده وته تماچا کم ځای نه راوستې ده ستاسو د زوی څه نامه حمزه او د پولیس تاسو نه ډیماند کړی دی ما نه دا ډیماند کړی دی چې داسې د کار دی چې پیسې راوړه په تاڼو کوټو کې پیسې لګي داسې نه کېږي رپورټونه 50,000 روپۍ راوړه چې رپورټ دغه کوم ولیکم اوس تاسو د زوی رپورټ شوی دی نه دی کړی رپورټ زما نه خلکو یو بل د مالک خلکو رپورټ لیکلی زما یې نه دی لیکلی مطلب تاسو زویم وفات شو دا غې نه علاوه تاسو نه ما نه تپوس نه دی شي ما نه پولیس تپوس نه دی کړی دشمن شته نشته یا ستاسو څنګه چالو څنګه نه ما نه پولیس د زوی پوسټمارټم وغیرہ نه پوسټمارټم موږ نه راکړ نه د کیمرې ریکارډینګ غواړي د خلکو نه مخامخ راته خلک وغي سره زموږ تنازع ودی زوی سره ته مې ویل د بیٹک کې باندې کېنی زما زوی ورته چې زما بیٹک ته ولې پکې نه کې هغه سره زموږ ته د نظر روانه هغه نه د دغه غواړي کیمرې ریکارډینګ او نه مال پوسټمارټم راکړ او نه ماته صحیح خبره کړ چې لاړ شم غل غشنه خو دې کوخرو بیازي یعنی کې تاسو په کوڅې چې چرته تاسو زوی وفات شول ته کیمرې لګېدلې دي ریکارډینګ هم شته د خو تاسو نه ملاوي जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी इनका ये कहना है कि इनका एक ही बेटा था और कुछ तनाज़ात भी हैं इलाके में लेकिन फायरिंग हुई इसका बेटा बाहर गली में निकला दूसरी फायर के बाद ये दोबारा ख़ुद निकली और गली में इनको देखा तो इनके जो बेटे थे वो खून में लथपथ पड़े हुए थे पुलिस FIR इनके मुताबिक दर्ज नहीं कर रही ना ही CCTV कैमरा जो कि वहाँ गली में मौजूद थे लगे हुए थे उसमें सारा वक़्वा रिकॉर्ड हुआ है वो भी इसके साथ शेयर नहीं किया जा रहा तफ्तीश में अब तक इनको नहीं बुलाया गया और ना ही इनको हक़ाइक़ इनके सामने रखे ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाई गई है और थाना फ़कीराबाद का इलाका है चौकी काजी कले और इनके मुताबिक पुलिस ने इनसे डिमांड भी की है रिश्वत की पैसों की और इसी तरह इनकी नहीं सुनी जा रही तो इन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी समेत जो CCPO पेशावर है डॉक्टर मियाँ सईद उनसे इंसाफ की अपील की है और ये मुतालबा किया है कि इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनकी सुनी जाए और इनको इंसाफ दिया जाए इनके बेटे को इंसाफ दिया जाए